د جانان غاړه می په ګلو خیسته کیږي ګلونه می جانان ته په کتلو خیسته کیږي بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی هر طور په دغی خاورو لغړېدلو خیسته کیږي او زما درود سلام پزان منظور که اے حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور که اے حبیبا عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیږي عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیږي پنیت د عبادت ټول یو ځل درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدی سره تعلق لرونکو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو منګو تاسو چې کم را جمع شویو نو دا بیان نه دی دا یو مشوره ده یو مذاکره ده چې منګو تاسو د دې خپل بچو د پاره پدې سوچ کی فکر کی چې د خلکو بچی نشیان شول ایس کئی چرسونه کئی لوفران شول کم طرف تلاړو چا په لاس واچولو کم طرف ته راخکل چې زمنګ بچی د دې لوی نقصان نه بچي چې زه خپل ډیپټي سره انجام کوم تخپل ډیپټي سره انجام کې سزي مواري پتا دا سپمات تا وعده کو نو وعده ځان لکول ندی وعده کې ډېری خبرې زما عزتمند استا په سر باندې راغ اوس ډېر نادان خلک سوي چې وعده دی وکړو بس بچی د پاره بچی د پاره دا پلار سارزی او ماسوتن رازی د دې خزو بچو د پاره دا د کورنا لسکالا دولس کالا سورلس کالا مسافری د پاره بارزی نو قسم پر رب العالمین زکه قسم اخرم پدې بزحانس نشم چې د دې دا تک صرف او صرف د دې بچو د پاره رزق ګټلوي دا سیده کنه صرف رزق ګټلوي د دې بار تتلل پدې ما قسم وغوړو چې دا صرف د رزق ګټلو د پاره د پلار مسافری د دې خپل خزر او د دې بچونه برداشت کړه چې زما محترم زما بچی زما خزا د پسوري باندې وي دې ته چې کم د هوا سیستم برابر وي دې ته د اوبو سیستم برابر وي دې ته د بجلی دې ته د خوراک سکات بس دا یو روح باندې منګو تاسو عمل کو بل روح چې کم دی اغه نیک او صحیح تربیت د خپل خزې ته او د خپل بچو ته ورکول دي نیک تربیت نن چې خاون پریشان دی د خزینا نو د خپل خزې ته د خاون نیک تربیت ورکړي نه دی او د خپل خزینه ګیلې کوي زه خو منم چې دا خزه کمستا خزه د پلار د کور نه راواده شو لستا کور ته راغه ته پوه شوې چې د دې تربیت نه دی شوی دا تعالی جواب درکوي دا تا سره بدماشي کوي دا ستا قدر احترام نه کوي عزت دی نه کوي نو ته پوه شو چې د دې تربیت نه دی شوی نو اوس چې د دې تربیت نه دی شوی نو اوس بس کولانجی کونجی بکو د دې تربیت بکو کنه بکو دا خو پوره زندگی ده دا خو زما اوستا هم سفر دی ملګری دی چې کله دا ملګری د دې تربیت شوی وي نو زما محترم بیا چې ستا کم نسب د بچو به شروع کیږي بیا لوریانی بچی الله پاک د دې خزینه تعالی درکې کنه درکې بنیاد دغه خزه ده په دا خزه باندې به محنت کې خواري وکې چې دا خزه ټیک وي دې خزه باندې دومره تربیت دومره محنت ما او تا وکړو چې زما محترم پر رب کعبه قسم داسې زنانه تیری شوي دي چې دا غي د غیږ نه ماشوم کو شوی دی د سور له سپارو حافظ جوړ شوی دی دا حقیقت خبرې دي دا سی فضول خبر دا وجه سوا لکه دی کې ما سره ملګری ناسي د دې کور والا حافظ قرآن ده لکه بلال سیب داسې وغیره وغیره
د هغې بیبیانو حفظونه کړي د قرآن حافظ دي نو هغې چې به کلم خپل ماشوم ته پی ورکول سینه به ورکوله نو هغې به د قرآن تلاوت کولو بې اودسه به خپل ماشوم ته پی نه ورکول بې اودسه به سالن نه پخولو بې اودسه به وړه نه اغږل نو چې یو ښځه بې اودسه وړه نه اغږي نو په ایمان ووایه دې وړو کې به برکت وي که نه به وي چې یوه زنانه بې اودسه تلکاري نه پخوي نو په ایمان ووایه دې تلکارۍ کې به برکت وي که نه به وي دا تلکاري د چا پلار هم بیا نشي ختمولی لینډ زما عزتمندو زمونږ استاسو نه سسو بې روان دی لینډ ګډوډ روان دی ګوره دې راغونډېدو کې څومره خیر دی تا ته زه د کور د سیټ کولو خبرې کوم تا ته د ځان د سیټ کولو خبرې کوم چې دې خبرو سره زما زندگی به هم جوړه شي ستا زندگی به هم جوړه شي ښځه راونیسه په ښځه کې چې کوم عیوب دي د دې عیوبو علاج کول پکار دي ټیک شو ولې چې دا مور د دې خپل بچي دپاره اولنۍ مدرسه ده کومه مدرسه ده اولنۍ مدرسه ده که تاسو بار اورېدلي وایي مړه مور و پلار دله تربیت نه دی درکړی استاد نه یادوي مور و پلار یادوي قاري صاحب نه یادوي تا یادوي ستا ښځه یادوي دې ماشوم ته تا تربیت نه دی ورکړی راشه زه راځم یوې مور له راځم چې زما محترمو هغه څوک ده کتاب الله قرآن مجید کلام الله د الله لوی کتاب نه بعد چې کوم کتاب دی د دې ماشوم کارګردګۍ ته ګوره هغه مور زما عزتمندو امام بخاری رحمه الله مور ده چې دا امام بخاری رحمه الله بخاری شریف نوم هم اورېدلی دی د قرآن مجید نه بعد چې کم کتاب دی نو کم کتاب دی کم کتاب دی دا زده کوي څوک درنه تپوس وکړي د قرآن مجید نه بعد دویم نمبر کې کم کتاب دی بخاری شریف دا چرته اسمان نه فرشته نه و راکوزه شوي چې هغې ولیکو دا زما او ستا غونته کې یو ادنا نه ادنا انسان او یو ادنا نه ادنا زنانه چې د هغې تربیت شوی د خاوندم تربیت شوی او د ښځې تربیت شوی نو دا ماشوم پیدا شو او دا په سترګو باندې نابینا او څه اوس سوچ کوه نو چې په سترګو ړوند وي دا خو بیا هېڅ هم نشي کولی او مور د دې بچي نه یو عالم دین جوړول غواړي مور د الله د دین خادم د دې خپل بچي نه جوړول غواړي مور د محمد رسول الله دا ښکلی میراث د خپل بچي ته ورکول غواړي مور د دې مشن پوره دنیا کې خورولو دپاره دا خپل بچی تیارول غواړي اوس بچی په سترګو ړوند دی نو دا به څه کوي د مور جذبات څه دي د پلار جذبات څه دي او د بچي سترګې نشته جي اوس به څه کېږي واورې جي مورې د الله کور ته لاړه او حتیم سره په سلګو د الله ته جاړي او کرکې وایي یا الله ما نیت او جذبه دا ده چې د دې خپل بچي نه عالم دین جوړ کم د ټولو انبیاو دا میراث دی خپل بچي باندې زده کم او ستا په دې دین باندې دا خپل بچي قربان کم یا الله زما بچي خو سترګې نشته سترګو کې نظر نشته مور الله ته سر په سجود دا په کرکو جاړي پلار هم جاړي مور هم جاړي خانه کعبه بیت الله شریف ته مخامخ په سجده ده او مور الله ته وایي الله هېڅ هم دنه نه غواړم زما د دې بچي په دې سترګو کې نظر راوله یا الله زما د دې بچي په دې سترګو کې نظر راوله یا الله زما د دې بچي مور په جړا په سلګو کې زما عزتمندو هره پیره چې کله مخامخ کېږي او دغه جړا فریاد کوي یو پیره راغه دقه شان الله ته سر په سجود وه او سلګۍ وهلې په دې سلګو کې مور اوده شوله سترګه ورغله او چې کله سترګه ورغله زما عزتمندو په خوب کې ورته ناګهانه آواز یا د دې حتیم نه راغی بل روایت کې راځي چې ابراهیم علیه السلام راغی او دې له زیری ورکو چې تا ته دې خوشخبري وي ستا د بچي په سترګو کې الله نظر راوستو تا ته دې خوشخبري وي اوس دا خوب ګوري لګیا دی اوس موږ او تاسو هم خوبونه وینو که نه نو چې سار راپاسو بیا خو هېڅ هم نه وي اوس هغه زنانم خوب وکتو هغه مورم خوب وکتو هغه د امام بخاري رحمه الله مور
دا مستجاب الدعوات وا کما مور وا مستجاب الدعوات څه ته وایي چې هر دعا یې قبلیږي هر دعا هغه دعا د خپل بچی په حق کې وکړه هغه پلار چې کوم پلار د خپل بچی دپاره دعا کوي یا بد دعا کوي هغه مور چې خپل بچی دپاره دعا کوي یا بد دعا کوي نو یاد ساته دا دعا دې م لګي او دا بد دعا دې م لګي ته خو نن په غوسه کې دعا کې یا بد دعا کې خو دعا دې وکړه خو زه ټیک شو د بچی مخه به دې الله پاک روانه کړي چې بد دعا دې وکړه اوس خو دا ماشوم دی خو چې کله دا ځوانۍ ته ورسي بیا به پې د الله قهر او غضب را نازلېږي وجه څه ده تا ته به الله وایي هغه ټایم مې ورته څه نه ویل هغه ټایم واړه واړه ماشومانو او زما عزتمندو په ونه کې چې میوه کچه وي نو هغه پورې څوک نشلی تر څو پورې میوه پخه شوې نه وي او چې کله دا ماشوم ځوانۍ ته ورسي د دې مور دا بد دعا د باندې لګي د دې پلار دا بد دعا د باندې لګي د باندې قسمه قسمه آفات او بلیات اسما یختونه او زما عزتمندو ډېر تباهۍ سره د دې الګ بیا مخ وي دې ته بد دعا مه کوئ ټیک شو که خبره پکې راغه خبره راغه ستا بچی دی ستا د ځیګر نه پیدا دی سبا به پې همته کړېږي او ته به پې خوشحاله یا به پې کړېږي او یا به پې خوشحاله نو یو خبره مور چې کله راپاسېده خاوند ته دا خبره وکړه چې خوب مې داسې وکتو راځه چې د بچي نظاره وکړو تماشه وکړو څنګه حال دی چې راغه چې ویې کتل د امام بخاری رحمت الله علیه په ښکلو سترګو کې الله ښایسته نظر راوستی و ها بیا هغې کوشش شروع کو محنت شروع کو دومره سفر یې وکړلې او دومره یو حدیث په احتیاط سره رانقل کو توجه شته ډېرې ضروري خبرې ضروري خبرې دي ما د قرآن درس خطا کړی دی هغه مې سیټ ته کړی ما چې دا خبرې دا زموږ زړونو کې کښېني زما محترمو چې دا خبرې زموږ زړونو کې دماغو کې نه ناستلې که نه یاد ساتئ بس بیا لوی نقصان به زما او ستا مخې ته راځي بیا دومره یو حدیث په احتیاط سره رانقل کو دومره په احتیاط سره چې زما محترمو یو حدیث دپاره څومره سفر کړی د میاشتو میاشتو سفر یې کړی ورته پته ولګېده دلته یو کس اوسېږي او هغه سره یو حدیث دی نو دا چې لاړی چې ویې کتل اوس هغه محدث چې چا سره حدیث دی د دې نه اوس حدیث نقل کوي هغه لګی دی ځناور ته داسې لمنه داسې کړې ده او اس چې کوم دی په دې طریقه باندې خپل ځان ته راولي نو چې ویې کتل د ده په لمنه کې سم نه و هسې دوکې ورکړه هغه اس راغی دا ورته وایي ستا په لمنه کې خو څه نه و که نه وایي نه وایي دا دې څه لږ داسې کول وایي دا اس مې صرف خپل ځان طرف ته راوسته وایي ښه لږ سوچ یې وکړو بس ورته وایي زه ټیک ده ورته وایي ته څوک یې بس ما پرېږده زه څوک یم پېښ روان شو واپس ترې نه لاړې حدیث یې ترې نه نقل نه کو ورته وایي تا یو زناور له دوکه ورکړه نو ته به په حدیثو کې ماله دوکه راکړې الله اکبر هغه حدیث یې ورته همداسې پرېښوستو بعد د قرآن مجید نه چې کوم کتاب له الله فضیلت ورکړی د هغه کتاب نوم څه دی بخاري شریف نو ګوره دې ماشوم نه د امام بخاری رحم الله غونته کې هستی الله جوړولی شي که نه شي تاسو نه تپوس جوړولی شي که نه شي الله تینا د زمانې لوی ولي الله جوړولی شي که نه شي نو ما تا د خپل بچي دپاره ولې خواري محنت نه کوو ما تا ته خپل بچی وی بابا جانا سبا په مدرسه کې د سرپرستانو جوړې او هلته استادانو ته غوښتې لږ راشه کم دی طالبانو ته وګوره او پلارانو ته وګوره نن د الله دین یتیم دی ها زما محترمو په الله قسم نن د دې دین قدر او قیمت ختم شوی دی صرف دا یو څو خبرې کوم چې د الله د دین قدر او قیمت ختم شوی دی او ختمیږي لګیا دی الا ماشاءالله ډېر کم خلک دي د هغې په زړونو کې د دین دپاره ډېر احترام دی ډېر عزتونه دي ډېر اهمیتونه د هغې په زړونو کې پراته دي دا وخت زما عزتمندو د هارون رشید باچا په زمانه کې دغه وخت یو ځل راغی چې د علم سره د قرآن سره د دین سره د خلکو شوق مینه ختمه شوله هارون رشید باچا چونکې ډېر بزرگ باچا تیر شوی دی زما عزتمندو هغې دغه شان شورا کېنوله او هغه زمانه کې امام ابو یوسف رحمه الله قاضي القضات چیف جسټس چې ورته ویلی کېږي دا
زما عزتمند ټول علما ناستی او دام ناسته یو ته ویره د خلکو به څنګه د دین سره مینه پیدا شي، خلکو به څنګه علم سره مینه پیدا شي، خپل بچي به حافظان جوړ کړي، عالمان به جوړ کړي. جی ته وایه یو ورته ویره جي دی علماو له ښه تنخواګانې مقررې که هر سړی به وایي د علماو ډېرې ښه تنخواګانې دي، والله راشه ته خپل بچی حافظ او عالم جوړ کړه. بل وایي د خپلو د علماو دپاره ښه کورونو انتخاب وکړي، ښه کورونه ښه ولې باچا دی که نه هر څه کولی شي چې څه غواړي هغه کولی شي. و یره جي دې دپاره ښه کورونه د علماو دپاره جوړ کړلی شي او دا ښه کورونه د علماو ته ورکوي. خلک به وایي هلکه د علماو ته څومره ښه بلډینګونه میلاویږي، راشه ته خپل بچی حافظ او عالم جوړ کړه، هغې ته به هم دغه بلډینګ میلاو شي. څوک وایي دا چل دی، څوک وایي هغه چل دی. خو به هر حال خبره قاضي القضات امام ابو یوسف رحمه الله لراغه. خبرې ته توجه شته. بس یو دوه خبرې در سره نورې کوم، بس بسم الله کو خبره ختمو. دې خبره ورسې دې سره به د دې بچنګو انشاءالله زندګي نه الله روښانه کوي. دې سره به الله د دې بچونو ډېر لوی خلک جوړوي انشاءالله. دا فکر دی تبلیغ والا ناست یې په جومات کې مشوره کوي، پر رب کعبه قسم دا مشوره په یو جومات کې شروع وي او د دې مشورې اثر الله په پوره دنیا باندې وغورځوي، پوره دنیا باندې. تاسو دې نه خبر نه یې. اوس دا موږ میټینګ کوو رایوځې شوي راجمع شوي، والله دا راجمع کېدل به ستا د دې بچي زندګي ګلې ګلزار کې انشاءالله. نو زما محترم امام ابو یوسف رحمه الله ناست دی داسې خاموشه، ورته وایي حضرت تاسو هم څه وایئ که تاسو هم څه وایئ؟ وایي جي بس ما نه مشوره مه اخله پوه شئ. وایي نه تاسو به څه وایئ خامخا تاسو به مشوره ورکوئ. وایي جي که مشوره مې درکړه هسې نه خفه شئ. وایي نه مشوره ده، هر رقم خبره به پکې کوو، مشوره ده. مشوره کې به هر سړی خپله مشوره مخې تږدي، باقي بیا امیر ته اختیار دی چې څنګه فیصله کوي. داسې ده. وایي حضرت خفه کېږي خو به نه. وایي نه خفه کېږي. وایي تاسو اکثریت د ورځې په دې مازدیګر کې د بازار ته راوځئ او دا ټول خلک ستاسو تماشې دپاره بهر راوځي چې باچا هارون رشید باچا بازار ته راوتی دی او په هغه اس باندې ناست دی، ټول خلک د هغې تماشه کوي چې والله باچا صاحب راغلی دی، چې دا به څنګه یو څنګه جامې به یې چولي، څنګه سورلي به یي لکه زمونږ غونته کېږه، هلکه پلانکې صاحب نواب صاحب خان صاحب وزیر اعظم صاحب، څوک وایي عمران خان صاحب به څنګه یي، څوک وایي چې کوم دی نواز شریف صاحب به څنګه یي، شهباز شریف به. نو هغه خلک به ټول دې بازار ته د دې د تماشې دپاره راوتل او د دې باچا تماشه به یې کوله. باچا به یو ناشنا انداز سره به په اس باندې ناستو او زما عزتمندو دې بازار کې به یې داسې چکر ولګولو او واپس به لاړې. ورته وایي جي تاسو داسې کار وکئ چې اوس په دې اس باندې ته مه کښېنه، زه عالم یم ما په دې اس باندې کښېنوه او ته د دې اس دا رسۍ چې کومه ده په خپل لاس کې ونیسه او په دې چوک او بازار کې داسې تېرېږه، خلک به ګوري چې او د عالم یو مقام دی، وګوره باچا په ځمکه روان دی او عالم دین یې د اس د پاسه کېنولی دی. نو حضرت ما تاسو ته ویلي چې خفه کېږئ به نه، ولې باچا دی څه عام کس خو نه دی ناست. ما تاسو ته ویلي چې بې ادبي معاف او خفه نه شئ او زما په دې خبرو کې څه. هارون رشید باچا سترګو کې اوښکې راغی، ورته وایي حضرت ولې خفه شولې زما په دې خبره؟ وایي نه، وایي تا په دې خبرو کې بار بار ویلې چې بې ادبي معاف او خفه نه شئ او بې ادبي معاف او خفه نه شئ. وایي زما په زړه کې خو د علماو دومره قدر دی، دومره عظمت دی، زه ویم چې دا عالم په دې اس د پاسه کېنوم او دا چې کوم زما عزتمندو باڼسونه دي دا دواړه باڼسونه زه په خپل لاس کې داسې ونیسم، اس تېنه لرې کم او د اس په ځای خپل ځان په دې اس ځای زما عزتمندو په دې ځای کې خپل ځان ورکمه او دا باڼسونه په دې دواړو لاسونو کې مې نیولي او په دې چوک او بازار کې ګرځومه. داسې زما په زړه کې د علماو دومره عظمت پروت دی. هغه د زمانې باچاهانو په زړونو کې د علماو دغه قدر و، دغه مینه وه، دغه محبت و. نن هم زما محترمو زمونږ د زړونو نه د حافظ قرآن عظمت
دا غي قدر زما او ستا په کور کې الله حافظ قرآن پیدا کو اجي سیب کوم خوشحالي دی په وکړه اجانې څه خوشحالي دی په وکړه ستا په زړه کې چتا زما عزتمندو د دې خبرې خوشحالي محسوسه شوې ده چې الله زما په کور کې سو قرآن ویونکی نه زما په کور کې د قرآن ویونکی پیدا کله دې په دې خبره باندې زړه ته خوشحالي محسوسه شوې ده نه خفه کېږو به نه زما او ستا په کور کې الله ناظر خوان پیدا کو تا واورېدل چې حافظ قرآن به د قیامت په ورځ هاغه لس کسان د جهنم د اور نه وباسي چې په چا باندې د جهنم اور واجب وي موږ مسلمانان یې موږ څه شی موږ څه شی الله جنت هم پیدا کړی جهنم هم پیدا کړی او موږ له مرګ هم را روان دی مرګ را روان دی که نه دی را روان ښه اوس ګوره ما تعالی مرګ راغی ټیک شو فورا زما او ستا د جنازې اعلان وشي خلک خبر شي هلکه ته خبر نه که نه څه چل شوی پلانکې وفات شو انا لله و انا الیه راجعون فورا تپوس کوي جنازې کله بس دا جنازه به روانه څوک خوشحاله څوک خفه څوک به زما عزتمندو خویندې به جاړي میندې به جاړي مور به جاړي پلار به جاړي بچي به دې جاړي ښځه به جاړي ستا د وفات نه بعد ستا بچي به هم بل لاس ته لاړ شي ستا ښځه به هم د بل لاس ته لاړه شي ستا مال به هم بل لاس ته لاړ شي ته به تنې تنها زما عزتمندو دا بدن به دا به په دې تخته باندې واچي داسې کپڑے به وباسي واسکټ به وباسي ما او تا به بې اسرې پراته یو ګوتمه به وباسي زما عزتمندو ګړۍ به وباسي زیړ بدن به په دې تخته باندې پراته یو دا به هم نشو ویلی چې دا کپړې رانه ولې وباسئ یا کپړې نه ویستلی کېږي وایي کینچي را واخلئ داسې په اسانۍ به یې کټ کړو دا به نشو ویلی چې دا مې بله هفته دا جوړه ځان له کړې ده ای دا راله ولې شلوئ نه جناب دا جامې به رانه وباسي دا به هر څه به رانه لرې کوي او دا سپین کفن دا به زما او ستا دې بدن نه تاو راتاو کي قبر کې به هم کېدي زما عزتمندو دا کفن به هم د انسان د عزت دپاره دا خلق دی انسان نه تاوي په دې خبره ورسېدي ځان پوه کوي دا د عزت دپاره چې کله تا په قبر کې کېدي تا به اورېدلی وي چې فرشتې راشي او دا کفن تې وشلی بار تې راولي دا تا چرته نه راوړی دا د دنیا نه راوړی او دلته د دنیا خبرې نه چلی دا زما عزتمندو دا کفن تی نو څنګه دنیا ته لغړ تغړ راغلیو د دنیا نه به لغړ تغړ ځو نو په ایمان ووایه چې دا ماشوم تا د لاس نه ونیولو او کومه وخت نه کومې ورځې نه تا دا ماشوم ما له راوستی دی قاري صاحب زما د علم سره مینه ده حافظانو سره مینه ده عالمانو سره مینه ده زما په کور کې محافظ قرآن پیدا شي قاري صاحب دا ماشوم بچنګې مې راوستی دې ته قرآن وښایه دې ته د محمد رسول الله مبارکې طریقې وښایه دې ته د الله مینه وښایه د محمد رسول الله مینه وښایه دا بچی دی راوستو ما سره د کېنولو زه ستا بچي ته یم وایه بچیا بسم الله الرحمن الرحیم ستا دا بچی په دې وړه ژبه باندې په دې وړو شونډو باندې وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه قربان شم د هغه الله نه په دې یو بسم الله باندې الله د شپږو کسانو مغفرت وکړي اوس ته نورې خبرې پرېږده په یو بسم الله د الله پاک بیړه پار کوي که نه پار کوي د چا مغفرت پې الله وکړو تا ته پته شته په دې کې لوی کردار د قاري صاحب دی قاري صاحب پې بسم الله ویله د دې د برکته الله د دې قاري صاحب هم مغفرت وکړي د دې ماشوم مغفرت هم وکړي د دې قاري صاحب د مور و پلار مغفرت هم وکړي او د دې ماشوم د مور و پلار مغفرت نو په ایمان وایه دا موږ منځونه روجې زکاتونه قربانیانې څه دپاره کوو چې الله میلاو شي الله راضي شي که نه داسې ده که نه ده نو په ایمان وایه چې په دې یو بسم الله سره زما او ستا مغفرت وشو نو بیړم پار شو که پار نه شوه پار شو که پار نه شوه انشاءالله العزیز زما محترمو دا یو څو خبرې ستاسو مخې ته مې کېښودلې الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي به هر حال موبایل به دې خپل بچو له نه ورکړو دا ماشومان مخامخ ناست پر رب کعبه قسم ماشوم ته موبایل ورکړې تمانچه ورکړې او ډس دې ځان نه پورته کړي کیسه به یې ختمه شي موبایل مه ورکړو چې کله تا خپل بچی ته موبایل ورکو بیا به زما عزتمندو ستا خوښه ختمه ستا د ښځې خوښه ختمه هغه ورځ هم ماله مسله راغه مونږ جینکو لم موبایلونه ورکړي دي الکانو لم ټیک شکر جینکوم موبایلونه راخستی دي الکانو موبایلونه راخستی نو دا واړه ماشومان
کور کې پلار سره موبایل وي د پلار د لاس نه موبایل دا ماشوم واخلي دا پلار به خوشاله چې د ما زویم دومره شومانه موبایل واخست دا شی عجیبه وخت راغی ما ته کارټون نه واړو دا دومره ښایسته دماغ دی د دې ماشوم د دې اوس زینه په دې دماغو کې کارټونان واورېدل لا واورېدل اوس زینا د دې ماشوم دا ښکلي دماغ دا په کم طرف ته بوتلل دا الله بنده زما محترم موبایل بخپل ماشومانو ته موږ د څومره کیسونه راځي د دې موبایل برکت دی چې زما عزتمندو نن نوجوانان هم تباه برباد شو او زنانې هم تباه برباد لوی کیسونه راځي د هغې پوینټ وجه څه شی موبایل او زنانو ته خو به موبایل قطعا نه ورکوئ ولې زه بار ویم دا ناقص العقل دی حاجي صاحب څه دي ناقص نیم عقل والا دی که معمولی موبایل رنګ خطا شو بل سړي له لاړې والله موږ له هم ډېر ټلیفونونه کوي خورې مسلې تپوس وکړو نو ته خو ما ته زار او قربان کې لګیا یې قسم درته خورم د دې خبرو تا ته شریعت اجازت نه دی درکړی چې ته ما ته زار او قربان کې والله خاوند به په سعودي عرب کې او ما سره به خبرې کول غواړي او ګپ شپ په لګول غواړي داسې وخت دی زما محترمو د الله د رضا دپاره هغه یو ښځې ویلې که نه هغه خاوند بیا راغی وایي لعنت شه په ښځو ده به ویلې زما نه بغیر زه خو ډېره زبرګی ما په دې لعنت کې ما سره راګیرې هغه خاوند ورته میټینګ جوړ کو یو مدرسې طالب ورته پوه کو هغې ورسره دوستانه جوړه کړه او یو ورځ مخ په مخامخه ټول منظر وکتو وایي لعنت شه په ښځو وایي اول په ما زما محترمو موږ او تاسو پښتانه د پښتون یو وخت زما عزتمندو یو تاریخ تیر شوی دی نن پښتون په کومه روان دی انشاءالله خپل غیرتونه به نه هیرو خپل تاریخ به نه هیرو خپل هغه درنوالی هغه حیا به د دې خپلو سترګو نه ختمو چې ما او تا ژوندي یو زما او ستا د بچو دا حل دی چې زما عزتمندو دا بچي دي دا بېنستوڼو جامې دا بچي دي پینټ شرټ واچولو دې کور کې دي هغه لور ته زما عزتمندو بېنستوڼو جامې ور واچولې دا زما او ستا په ژوند باندې دغه حساب کتاب روان دی او چې زما او ستا جنازه د دې کور نه ووته بیا به څه حساب په کور کې روان دی بیا به والله بالله ثم تالله علماو نه تپوس وکئ زه درته کومه خبره کوم علماو نه تپوس وکئ که د دې په وجه زما او ستا په کور کې مونځ قضا کېدو د سهار مونځ قضا کېدو یا زما او ستا کور کې د دین اسلام خلاف کارونه کېدل یا زما او ستا په کور کې بې پردګي کېده یا زما او ستا په کور کې غیر محرمه خلک تلل او تا په خپل ژوندانه باندې دا خبرې کلیر کړې نه وي که زما او ستا په قبر کې عذاب ډبل نو کنه ډبل نو د قیامت په ورځ دا مخ ستاسو مخامخ تور وي بیا خبرې داسې دي که نه دي په خپل ژوندانه باندې به دا ټول حساب کتاب ټیک کوو به انشاءالله بچو ته به دین ښایو انشاءالله خپل بچو له به موبایل نه ورکو چې کوم ماشوم موبایل غوښتو ما تلفون کوه بس صرف ما خبروه چې دی موبایل غوښتی دی بس بې زه پیشه یقینو کوي چې دی د اسرائیل علیه السلام نه دومره نه یېرېږي چې ما نه څومره یېرېږي دا حساب کتاب دا دومره روب موږ له چا راکړی د څه په وجه د قرآن موږ د قرآن خدمت کوو د قرآن د خدمت په وجه موږ له الله دومره روب راکړی دا ماشوم ته په کور کې نشي سنبالولی موږ دله څومره سنبال کړي دي منې که نه منې دا ګورې د قرآن برکت دی ښه دا روب موږ له الله راکړی چې ماشوم ته صرف څه داسې ټول خاموشي یقینو که چې څوک کړپ نشي کوی په کور کې ورته ته څومره چغې وې یا د بار کور نه چې کوم دی میلمانه درکر راشي ماشومانو څومره چان چون جوړ کړي دې ته صرف دا چلو کو خاموشي دا د قرآن برکت دی به هر حال زما محترمو دې ماشومانو ته موبایل به نه ورکو ټیک ده که نه انشاءالله بله ده تا دا ماشوم ما له راوستو حاجي صاحب ما باندې چې کومه ذمواري ده په دې ګرمۍ کې ورته ناست یم سخته تکلیف ستا ماشوم سبق نه زده کوي منزل ورته کچه دی سبقي کچه ده سپارې ورته کچه دي یا دې نه دي د هغې وجه څه ده ته ما له نه راځي ما نه د خپل بچي تپوس نه کې بچی دې راوستی دلته داخل کړی دی په دې بچي باندې به زه د قیامت په ورځ فخر کوم دا زما بچی دی د دې بچي د لاسه به ما ته چې کوم دی سرو زرو تاجونه په سر کېږي او په دنیا کې د دې بچي دپاره ته معمولي هم د دې خپل د دې وخت نه وخت راوباسې نه چې لږ جومات ته راشي قاري صاحب زما دا بچی دی دا د یو نیم کالي وشو زما دا بچی دی میاشتې وشوه 2 میاشتې وشوې څنګه دی سبق یادوي نه یادوي په ټایم خو راځي که نه دا دې پکې ناستې مخامخ دي
بس دا خبرې دلته ختم شوي بس تاسو داسې لاړئ موږ داسې لاړو بس بیا هغې چې کم والد سے ما سره په رابطه کې وي زه درته قسم کوم په دې ماشوم باندې بس دا تنخوا راغونډوله ما ورته وې زما دا مقتدیان به الله دومره مالداره کړی وی دومره مالداره کړی والله چې بیا پیسې نشي سنبالولی الله بوله دومره مال که چېرته په خوشحالۍ سره جي دا والي خبر رانه نشي ښه دا والي یا الله دا په خپل دربار کې قبول کړي په صحیح نه پیسې م ورکړي مړه دا لاچي شی شو دا را پکې په بیله باندې تنخواګانو پسې راخوشي په اوټ نیت باندې ورکړي خدای پاک هغه د شتن هم خلاص کړي او خدای پې غربت نور هم راتیز کړي اتنګدستې نور هم زیاتېږي داسې ده که نه نو پیسې خو دې هسې هم د ژبه ووتلې نو لږ نیت صحیح که که نه چې یا الله ستا د دین دپاره زما د ژب نه ووتلې او ستا واده ده ښه ستا واده ده من جاء بالحسنة فله عشر امثالها 100 روپۍ دې ورکړي قسم په رب العالمین په رب کعبه قسم په صحیح نیت باندې بچي له 400 فیس ورکا په دغه ورځ 4,000 الله در نکړي راشه په مدرسه کې ناست یم زه ستا ذمهوار بچی له 100 روپۍ ورکا په دغه ورځ باندې الله دله زر در نکړي زه ستا ذمهوار نو کو به انشاءالله کو به انشاءالله په دې خپلو بچو باندې څوک څوک خوشحاله دي زما بچی حافظ قرآن جوړیږي زما بچی قرآن ویونکی جوړیږي د دې خپل بچي دپاره به انشاءالله دعاګانې م کومه او زه خپل بچي دپاره به انشاءالله العزیز زه خیر خبر بار بار اخلم د خپل بچي د کامیابۍ دپاره به زه د خپل بچي استاد سره به رابطه کومه چې زما بچی څنګه دی ښه دی ښه نه دی راځي نه راځي په ټیم راځي ناوخته راځي دا ټولې خبرې به انشاءالله تاسو موږ سره شیر کوئ موږ به ستا په بچي کې چې کوم عیب دی هغه تا ته بیانو ستا دې ماشومانو ته هرې خبرې موږ کړي دي او ښودلې هم دي ورته خو تاسو نه زه تپوس کوم چې ستاسو ماشومان کور ته درشي ما ته خو دلته دا خبره کوي چې موږ کور ته لاړ شو په کور کې چې کوم دی د اودس طریقه مور ته ښایو پلار ته ښایو ورونو ته ښایو خویندو ته ښایو آیا دا ښایي که نه ښایي دروغ به نه وایي د بچو دپاره ښایي لکه موږ یې وهو نه صرف لکه زوره نه ورکو لږ یې راټیټو ګوره چې بچی دروغ به نه وایي ما دې ته ویلي دي چې څومره لوی جرم دې کړی که نه لوی غلطي لس چوټۍ نه وکړه بغیر خو ما ته به رښتیا وې چې قاضي صاحب پټېدم به هلته به مې داسې دلته به لوچو باغ ته تلم داسې به تلم هغه ما ته به رښتیا چې رښتیا راته کم طالب ووایي زه یې وهم هلکه وهم نو دا رښتیا به پلار ته به م وایې که نه مور ته به م وایې که نه دروغ خو به نه وایې که نو ما ته بیا ولې دروغ ویلي دا والدین هم ناست دي د اودس طریقه د مونځ طریقه دغه شان کلمات چې کوم شپږ کلمې دي د مونځ زما عزتمندو ترجمه د مونځ پوره ډانچه هر څه دلته دې ته زده کړي او تاسو ته دا دې مخامخ ناست بچې په ایمان وای تاسو ته ما څو پیره به ویلي چې تاسو ته دا څه خیمه دا کور کې خویندو سره رونو سره مور او پلار سره دا زده کوئ ویلې مې دي که نه دي مې ویل او عمل پې نه جي او عمل پې نشته زه ورته یم بچیا په هغه جنت کې به ما او تاسو وکړو چې په کم جنت کې ما سره خوږ پلار نه وي خوږه مور نه وي په کم جنت کې ما سره ورونه نه وي خویندې نه وي داسې مور او پلار شته پکې شته ډېرو پکې ویلې اوس یې ودرومه نه بې پردګي راځي زما عزتمندو وایي قاري صاحب ما د مور نه مونځ واورېدو په مونځ کې غټو هلکانو مونځ کې فرق وګوره فایده وشوه که ونه شوه جی ما د پلار نه سبق واورېدو په سبق کې فرق فایده وشوه که نو دلته د قاري صاحب سبق او ستا د پلار سبق کې د ځمکې اسمان فرق دی که نه دی نو چې ستا د پلار سبق د قاري صاحب د سبق غونته کې برابر شو نو ستا د پلار بیړه پار شو که پار نه شو نو چې کله دا عملونه په قبلېدو باندې راله بیا وګوره چې ستا دا بند کارونه الله روانوي که نه روانوي بیا وګوره چې الله دې دا ډوبه کښتۍ په کناره ودرئ که نه ودرئ موږ منځونه کوو عبادتونه کوو خو د دې راته پته نشته چې دا قبلیږي که نه قبلیږي بس د دې د قبلېدو دپاره دغه نښه ما تاسو ته وښودله چې زما عزتمندو اودس په خشوع وضو سره چې څنګه شریعت موږ او تاسو د اودس طریقه ښودلې ده هغه طریقه د دې خپلو بچو نه زده که په دین کې شرم مه کوه انشاءالله کور کې به دې خیرونه برکتونه راشي چې څنګه د مونځ شریعت څنګه طریقه ښودلې ده هغه طریقې سره مونځ وکړه دا خپل دا خېټه دا تنور د حرامو نه پاک وساته چې کله دې دا عبادت په قبلېدو باندې راغی پر رب کعبه قسم ستا په کور کې وګوره هېڅ سبب نه ښځه به هم خوشحاله پلار به هم خوشحاله هسې به خوشحاله
دا زمونږ والد سے محترم مخامخ ناست دی زمونږ په کور کې قسم د تخرم دا چې څه ناڅه خوشحالي موږ ته محسوسیږي دا د دین خوشحالي ده بس او دا د دین خوشحالي ډېرو کورونو کې نشته د خیره سره ډېر کورونه دی نه بس اوتې بوتې ویلی کېږي د یو د بل غیبتونه دی او فضول خبرې دی او سپکې خبرې دی او ښځه خاوند ته او خاوند ښځې ته او بس هسې فضول انګړت منګړت نو دا خبرې ختمې شي ټیک ده انشاءالله ټیک ده انشاءالله موږ سره به رابطه کوئ که نه انشاءالله د دې خپلو بچو متعلق به موږ سره رابطه کوئ چې ستاسو دا بچي الله پاک کامیابه کړي موږ به هم دعاګانې کوو چې الله ستاسو دا بچي ستاسو دپاره د عالم انسانیت دپاره د خیر او د هدایت ذریعه وګرځوي